انارو کی بدرته یو کمال وی انارو کی مولی سے یو کمال دارے چې په کم کور کې د انار بوټي پیږي نو مولی سے هغه کور ته پیریان نشي راتلی دویم درته ویم که چا د انارو لخته را پرې کړه او څوک یې پې ووهه زخمي شو بیا دا زخم نه روغېږي پیږي دریم درته وویم یو انار چې ته را پرې کړي نو دې بوټي کې څومره انار هر بوټي کې څومره انار دی نو د هر بوټي د انارو لیست په دې بوټي کې دی چا کې دی چې په دې بوټي کې به څومره انار نو لیست پکې دی نو د انار براوالی او خلاص به کې دانې به وشماري په یو انار کې چې څومره دانې دا د دې ټول بوټي د انارو شماره ده چې د آفت نه وساتلی شي بشرط شی ګوره څه شي که فکر مو کړی بعضې لاندې وغورځېږي که نه باد سره طوفان سره وغورځېږي چې د آفت نه وساتلی شي نو دې بوټي دومره انار کړي څلورم درته وویم یو انار کې چې دا دانې دي دا جفت دي که دا طاق دي نو د انار به په دې سر کې تاج دی لیدلی مو دی سر کې تاج شته که نه دا د تاج پرې به وشمارئ که دا طاق وي دانې طاق دي که دا جفت وي دانې جفت دي پنځم درته وویم چې څوک د معدې څومره مریض وي څومره او د دې انارو په دې میز کې چې کومه پرده ده انار سره د پردې وخوري نو د معدې مریضي الله ورته روغی ښه کوي پوهېږې شپږم درته وویم چې د چا څومره سینه خراب وي او د انارو پوټکی جوش کی او دا اوبه وچکي سینه یې الله روغی یو کتاب دی شرح شرعة الاسلام نوم او په هغې کې دا واقع لیکلې ده د امام ابوالقاسم رحمه الله خوب دی دا عالم وی ما خوب ولیده خوب کې ګورم وی بیت المقدس ته لاړم او چې مونځ مې وکړ نو بیا ویده شوم بیت المقدس کې نو خوب مې ولید خوب کې یو ښایسته تخت راغی هغه د بیت المقدس په دې اویلې کې کېښودلی شو او نورانی مخلوقات را داخل شو چې داسې نورانی مخلوقات ما نه ولیدلي پوښتنه مې وکړه دا څوک دي وی دا انبیاء کرام آدم علیه السلام ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام ځان سره مې فکر کو چې دا دومره اولوالعزم رسولان په ځمکه ناست دي نو په تخ خو څوک نه دي وسلم هغه تشریف راوړو ځان له په تخ کېناست ما ځان سره فکر وکړ چې آدم صفی الله دی په ځمکه ناست دی نوح نجی الله دی په ځمکه ناست دی ابراهیم خلیل الله دی په ځمکه ناست دی موسی کلیم الله په ځمکه عیسی روح الله په ځمکه رسول الله مبارک دا مرتبه دومره لوړه ده ویل یو سړي لغته راکړه راته وی دا فکرونه مه کوه دا ټول انبیا د نور نه پیدا دي وی بیا دې کې خبرې شروع شوې موسی علیه السلام پورته شو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې تاسو یو خبره کړې ده چې زما د امت د علماو علم د بنی اسرائیلو د پیغمبر په اندازه ده دا مو صحیح ویلي دي رسول الله مبارک فرمایل صحیح ویلي وی زه یو عالم را مخامخ وی د بیت المقدس په کنج کې د امام غزالی رحمه الله روح مبارک هغه ته اشاره وکړه موسی علیہ السلام
امام غزالی رحمه الله توی سدی نوم دی هغه ورته نوم وګد واغست امام حجت الاسلام د پلار نوم او خپل نوم یې ورته واغست موسی علیه السلام ورته وفرمایل تا نه ما پوښتنه ستا د نوم کړې وه دا دومره اوږده قصه دې ولې وکړه هغه ورته وفرمایل د الله پیغمبره کله الله درنه پوښتنه وکړه وما تلک بیمینک ستا په دې خلاص کې څه دي جواب دومره پکارو چې هي عصا امسا مې ده تا بیا ولې خبره اوږده کړه هي عصایا توکل علیها واعش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى بس موسی علیہ السلام چپ شو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یقینا ستا د امت د علما او علم د بنی اسرائیل د نبی علم ترسی یو مرتبه د یو علم دی نو دا شرح شرعت الاسلام کې دا قصه ده معراج متعلق نه ده